د پاکستان نه علاوه د دنیا چې څومره هم کرکټ ملکونه دي ای ماډرن کرکټ کوي ای ډاډه گیم کوي ډیفنسیو مایند سیټ چې کوم دی د کرکټ دنیا نه ختم شوی دی صرف په پاکستان کې ډیفنسیو مایند دی بیګا د انګلینډ او د آسټریلیا دریم ونډه میچ شوی دی چې په دې کې څنګه بهادرۍ سره انګلینډ سکور چیس کړی دی آسټریلیا څنګه انډر پریشر او سٹارټ کې او بیا اخر کې گیم شوی دی مکمل سکور کارډ د سره شریکوم تاسو خپل اندازو شي چې بریو کرکټ د دنیا څومره هم ملکونه دي بهادرانه او ډیفنسیو مایند سیټ ای ختم کړی دی صرف د پاکستان کې ډیفنسیو مایند سیټ پاتې دی سکور کارډ باندې خبره کوو بیا سره د پاکستان ټیم هم کمپیر کوم د آسټریلیا کا بیټینګ مونږ وګورو نو آسټریلیا کړي 304 رنزونه و کلاډیان اوټ په 500 اورونو کې آسټریلیا سره میتیو شاټ 14 رنزونه کړي دي او میچل مارش 24 رنزونه کړي دي دینه علاوه سټیو سمیت ور سره 60 سکور کړی دی گرین 42 لیبوشین 0 الکس کیری چې کم دی انډر پریشر دی راوته دی او 65 بالونو باندې 77 رنزونه دو جوړ کړي دي دا یو آل راونډر دی جی وکټ کیپر مخکې به اوس وکټ کیپینګ کوي آسټریلیا سره چونکه پارت ټایم سپینر بالر دا سه غټ آل راونډر نه دی بیټینګ کوي بیټینګ چې کم دی زبردست طریقې سره کوي دینه علاوه میکسویل چې کم دی 25 بال 30 رنزونه او ایرون هارډي 26 بال 44 رنزونه چې دا هم آسټریلیا ته یو ډیر ښه آل راونډر ملو شوی دی کایل ایبټ 1 بال 2 رنزونه کړي ټوټل د آسټریلیا ټیم چې کم دی 304 رنزونه کړي دي او کلاډیان اوټ 500 اورونه مکمل واخلي دي اوس د انګلینډ بالینګ وګورئ انګلینډ بالینګ نه پس در سره بیا د انګلینډ بیټینګ شریکوم چې څنګه هغه ډیفنس سیستم ختم کړی دی او ماډرن کرکټ یې شروع کړی دی د انګلینډ نه طرف میتیو پارټس 9 اور 48 وکټ یوم نه راشي جوفرا آرچر 10 اور 67 2 وکټ بایډون کارز 10 اور 55 یو وکټ عادل راشد 10 اور 56 وکټ یوم نه راشي بیتل 5 اور 33 یو وکټ ویل جیکس 3 اور 20 یو وکټ لیوینګسټن 3 اور 24 یو وکټ ایشتلی دا اوس راشي د انګلینډ بیټینګ وګورئ جی انګلینډ اوپنران اوټ شوی دی یو په 0 اوټ شوی دی او بینډاګټ چې کوم دی په 8 رنزونو اوټ شوی دی اوس کدار پاکستان ټیم وي او رضوان او بابر اعظم داسې رضوان په 0 اوټ شوی او بابر اعظم په 8 اوټ شوی وي نو هغه نه پس چې بیا کم بیټسمن راتلو هغه به داسې سکور کړو څنګه چې ویل جیکس کړي په 82 بالونو 84 رنزونه ای به ډیفنس یوتل جی لکه دا سکور 304 رنز بیا پاکستان نشو چې سکول کچري اوپننګ د دای داسې ډایرکټ وکټ پریوته وي یا ون ډاون مور په زر اوټ شي بیا زموږ میډل اډر کې داسې تکړه کلاډي نشته افتخار یا اماد وسیم دومره تکړه نه دی چې هغه بیا سکور چیس کی 304 رنزونه چیس کی کچرتا کا توکا یو توکا ولګي دا سکور چیس کو بیا خبره ده خو دلته ویل جیکس چې کم دی زبردست بیټینګ کړی دی هری بروک سره هری بروک د دای وان ډے کپتان هم جوړ شوی دی هری بروک ور سره هم 95 بالونو باندې 110 رنزونه جوړ کړی دي او هری بروک چې کم دی نټ اوټ په کریس باندې ولاړو چې بیا باران شو او د باران په وجه دا میچ چې کم دی ډکلویس میتھډ باندې 46 رنزونو باندې انګلینډ وګټلو ځکه انګلینډ چې کم دی په 37 اورونو کې 254 رنزونه کړي وو ډېر کم سکور پاتو تقریبا 50 رنزونه انګلینډ لا پاتو غټلو لا او اورونه سمره پاتو 13 اورونه پاتو جی 13 اورونه کې 50 رنزونه چې سکول اسانه خبره ده سګران نه ده او د انګلینډ ټوټل بیټینګ چې کم دی لا پاتو هری بروک خپل په کریس باندې ولاړو جیمی سمیت په 112 رنزونه کړي او شوی لیوینګسټن چې کم دی 20 بال 33 رنزونه جوړ کړي ای لا پته و باران را روان د سکور ورپسې تیز کړی دی څنګه چې د نیوزیلند خلاف ورلد کپ کې فخردمان او بابر اعظم بیټینګ کړو یادګاری اننګز یې کړو جی اوس کوم راشو ورپسې د آسټریلیا بالینګ وګورو نو آسټریلیا سره میچل سٹارک 8 اور 63 2 وکټ ایکچولی ډیر زیات ایکسپنسیو بالینګ جوش هیزلوټ 8 اور 43 سین ایبټ 8 اور 53 ایرون هارډي 5 اور 26 گرین میکسویل 2 اور 11 کیمرون گرین 6 اور 45 او میتیو شاټ یو اور کړو 12 رنزونه ور کړی دي 2 وکټ میچل سٹارک ایکچولی دي او 2 وکټ کیمرون گرین ایکچولی دي دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیات مننه والسلام